تا خو تهجد کړی دي او ته خو چې کم دی دونه پیسې خلکو له ورکې او ته خو چې کم دی خلکو سره ښېګړې کې هسې دې خلکو ته ووایه هسې دې خلکو مخې ته دا خبره راوله مړه هسې به دوی کې شوق پیدا شي اوس به دې تا په دې ریا باندې ورچوي په دې دکلاوه باندې به دې ورچوي نو چې کله تا په عمل کې ریا راله او ستا په عمل کې دکلاوه راله نو دا عمل دې څه شو دا ختم شو شیطان به راته وایي چې دا دې خلکو ته ظاهر کا نو تاسو به دا په دې معاشره کې د بعضې کسان نه اورېدلي یاره شپه وه او 3 بجې وې او چې راپاڅېدمه که نه او دې سپو داسې غپا کوله او یاره د اسمان داسې و او دا ستوري داسې و د دې څه مطلب د دې خبرې غرض څه دی د دې خبرې مطلب څه دی چې زه په 3 بجې راپاڅېدمه او زه ډېر زبرګ یم او ما نفلونه کول او ما تهجد کول شیطان وایي زه اوس مې در سره کار وکړو نو عمل یې دله څه کو هغې دله غرق کو نو اوس دلته دا قرباني ده دا د مالی چې کم دی قرباني ده د الله رب العزت په لار کې دا مال لګول دي دا جان لګول دي تاسو به د هغې دپاره خواري کوئ د اختر په ورځ باندې 2 3 غنټې 4 5 غنټې دا غریبانان زری شي دا خلک تاسو کتلي اکثر 2 ورځې بیا سړی پروت چې په پهله ځل باندې دغه وکړي قرباني وکړي نو دا څه آسان کار خو نه دی ګران کار دی آسان کار نه دی اوس شیطان دغه کوشش دا دی چې دا قربانیان ستاسو څه کي دا الله رب العزت ته ونه رسي او دا ستاسو په کار رانشي نو لولنې کوشش اوس دی دا کوي چې ستاسو دا نیتونه څه کي دا خراب کړي